الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سادات العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه بخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو عزتمندو، قدرمندو، معززو، درنو مشرانو، همزولو، ماشومانو، محبینو، عاشقانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرینو، اسلامی یولسم میاشت ذوالقاعده چې زمونږ او ستاسو پښتو په زبانو په ژبه کې هغې ته د میانې میاشت ویل کېږي. د لوی اختر د میاشتې نه چې کومه ړومبۍ میاشت ده، اسلامي یولسمه میاشت ده، نن د هغې شپږمه ورځ ده. د پاکستان د اعلان مطابق نن 6 ذوالقاعده. الہ العالمین دا رب متعال په حضور کې دعا ده چې زمونږ او ستاسو دا ژوند د الہ العالمین په عزت باندې تیر کا، او په اطاعتو، په فرمان بردارۍ او په اطاعتو کې د رب متعال تیر کا. زمونږ او ستاسو خطاګانې، ګناهونه د الہ العالمین معاف کا. نن با په یو اهمه موضوع باندې په یو نوی انداز ستاسو په وړاندې اظهار خیال کومه، چونکه وخت مختصر وي، خبرې ډیرې وي. زه اهم خبرې ستاسو په وړاندې بیانومه. مونږ مخکې په دې موضوع باندې په مختلف انداز باندې خبرې کړې دي، خو چونکې د وقت ضرورت وي، نو هغې په بنیاد باندې د بعضې خبرو یا د بعضې موضوع دوباره بیان مسلمانانو دپاره ضروري. نو په دې بنیاد باندې انشاءالله خبرې زه کوشش کوم چې زه نوي احادیث چې په مخ کې
ځل باندې ما نه پاتې چې هغه زه پکې بیان کم چې په علم کې اضافه راشي. با حواله یو څو خبرې ارته نن د حج په موضوع باندې بیانوم. ان شاء الله زمونږ استاد صبح اول نه اخر پورې موضوع نن د حج وی، ځکه حاجیان صاحبان تقریبا څه التا تلی دي، څه حاضر دي او څه تقریبا روان دي. مونږ ورته په ابتدا کې دعا کوو چې رب متعال دا د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حج قبول او مبرور وګرځي. صاحبانو ابتدا نه زه یو څو واضح خبرې ارته کوم چې زما په دې خبرو باندې پوه شئ او دا وقت او ناستم قیمتي شي. ټولونه اول د اسلام بنیادی 15 ارکان دي اهم، چې دا ټول دین او اسلام په دغه 15 ارکانو باندې قائم او دائم او ولاړ دی، چې هغه ته بنیاد ویل کېږي. بنیاد په هغه 15 ارکانو کې چې هغه ته ارکان اسلام ویل کېږي، او په حدیث کې محبوب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا هغه ذکر فرمایلی دی. په هغه 15 ارکانو کې یو اهم رکن او 5م رکن هغه حج دی. حضور مبارک فرمائی بنی الاسلام علی 5، خدای پاک جل جلالہ د اسلام بنیاد خود دی په 5 شیانو باندې. اول نمبر شهادت او گواهی دا د الله جل جلالہ په توحید او د حضور مبارک علیہ السلام پر رسالت باندې. اول نمبر رکن ایمان بالله ورسوله، هغه دا دی چې دا د ټولو شیانو د پاره شرط دی. دا غي نرستو دویم رکن صلاح منځ دی، بیا دریم رکن زکات ورکول دی په کال کې یو ځل، بیا سلورم رکن صوم یوم میاشت روژه ده، او په هغه 15 ارکانو کې یو رکن 5م نمبر الحج. حضور مبارک فرمایي چې هغه حج دی. د حج حکم دا فرض دی، قرآن نم ثابت دی، او په کثیر تعدادو باندې محبوب خدا رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د صحیح احادیث مبارکو نم ثابت دی. او د حج د فرضیت هجری چې حضور مبارک صحابو ته اعلان او فرمایا چې حج پتا سو باندې فرض شو، د صحیح قول مطابق د علماء محدثین و مورخین و اتفاق د حج د فرضیت په کال باندې آغا 9م کال د هجرت دی. کله چې حضور مبارک اتکالا په مدینه منوره کې تیر کړه او 9م کال راغی، دیته د هجرت 9م کال وای. حدیث ارتوایما او دا حدیث امام مسلم په خپل صحیح مسلم کې دا حدیث مبارک سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ، ابو هریرہ نے روایت تے اغا مبارک سے فرمائی دا 9م کال دا ہجرت دا حج دا فرضیت کال دے، پدی کال باندے فرض. ابو هریرہ فرمائی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایها الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. ابو هريره سے فرمائی چې کله په 9م کال باندې حج فرض شو،
الله جل جلاله د طرف نه حکم راغی، حضور مبارک منبر مبارک ته اوخاته، صحابه یې را جمع کړه او حضور مبارک خطیب و واعظ شو، مقرر مبارک ودرېده او وی فرمایل یا ایها الناس، اے خلقو، ان الله قد فرض علیکم الحج، په نهم کال باندې مالا جبریل علیہ السلام راغلیو، آیاتونه یې سورت آل عمران راوړه، اے خلقو په تاسو باندې په ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی، فحجو، اے خلقو که ستاسو وس او طاقت وي په عمر کې یو ځل حج خامخا وکړئ. دا حضور مبارک صحیح مسلم کې حدیث دی، صحیح سند باندې. بیا ابو هريره فرمایي چې حضور مبارک خو فرمایل چې په تاسو باندې حج فرض شو، تاسو حج وکړئ. وی چې فقام رجل، مونږ په صحابو کې یو صحابي مبارک ودرېده. په صحیح مسلم کې د دغه صحابي نوم نه دی بیان، نوم یې نشته، خو فقام رجل لفظ دی. او تاریخ کتابو لیکلی دي چې دغه صحابي نوم اقرا ابن حابس رضی الله عنه. ځکه تاریخ چې سړی سټډي او مطالعه کا هر شی موجود دی، او خبره دا ده چې انسان یې وګوري په علم کې بیا راځي. دغه صحابي نوم اقرا ابن حابس. په حدیث کې نور رجل راغلی، یو سړی ودرېده، دغه صحابي ودرېده. ګورئ په دغه حدیث کې چونکې دا خو د حج په بابت کې دی، خو په زمن کې ارته یو خبره کومه، د زمونږ د عقیدې د اهل سنت و جماع یو پهلوم تر ثابتېږي. زمونږ اهل سنت و جماع عقیده دا ده چې خپل محبوب کریم آقا علیہ السلام مبارک لا رب متعال اختیارات ورکړي دي، هغه مختار نبی دی، او دا اختیار چا ورکړی؟ دا ول رب ورکړی. حضور مبارک په هر یو شي کې خپل رب ته محتاج دی. بیا هیڅ خبره په دې کې نشته، کلیر خبره ده. وګورئ چې یو صحابي ودرېده او په دې موقع باندې تپوس وکړه، اکل عام یا رسول الله، یا رسول الله مبارکه هر کال یو ځل فرض دی؟ ځکه حضور مبارک داسې فرمایل چې په تاسو باندې حج فرض دی. نو که هر کال فرض وي، حضور مبارک به هر کال ویلی وي. او چې وی نه فرمایل، نو دی مقصد دا دی چې یو ځل خو بیا بعضی انسان په خبره باندې پوي نشي. نو تپوس یو که اکل عام یا رسول الله مبارک هر کال فرض دی؟ فسکتا، حضور مبارک جواب ورنکه، خاموش پاتې شو. حدیث الفاظ دادی حتی قالها ثلاثا. دغه صحابی اقرا ابن حابس حضور مبارک نه درې کرته تپوس وکړه، مخې تر اول زلواړو، بیا ورته راتاو شو، اکل عام یا رسول الله، حضور مبارک په هل کال باندې فرض دی؟ فسکتا، دویم ځل بیا خاموش شو، بیا ورته صحابي راتاو شو، اکل عام یا رسول الله مبارک، آیا هر کال فرض دی؟ فسکتا. حدیث الفاظ دادی چې حضور مبارک خاموش شو. څلورم پیرا صحابي تپوس وکړه، یا رسول الله مبارک راته ووایه هر کال. اے واورئ محبین و عاشقانو، حضور علیہ السلام مبارک دغه صحابي ته ور متوجه شو، ورته فرمایل حدیث الفاظ دادی اے صحابي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اے صحابي ته هماله بار بار رالی چې هر کال او هر کال، هر کال او هر کال، کما در طویلی وی چې او هر کال حج به خدای پاک هر کال فرض کړی وي. کما نعم ویلی وی چې او بس دا حج به بیا فرض وي. او بیا څور ته فرمایي ولما استطعتم، بیا به ستاسو طاقت نه وي، بیا به نشوي ادا کولای. نو بس چې ما په هر کال نه ویلی او ما داسې وی چې الله تعالی حج فرض کو، فحجو، او تاسو حج وکړئ. نو د دې مقصد دا دی چې دا په ژوند کې په ټول عمر باندې یو ځل فرض دی. دا صحیح مسلم حدیث مارته وی چې کله په نهم کال د هجرت باندې فرضیت د حج په دې بنیاد باندې رب متعال او مؤمنانو او مسلمانانو د زمونږ استادو اهل ایمان او اهل اسلام دي چې چا وس او طاقت وي. اوس دا حج چې دی د هغې دپاره خپل هغې دپاره شرایط دي. ټولو نه اول شرط چې دی هغه دا دی د حج دپاره
چې انسان صاحب استطاعتی، انسان د حج د کولو طاقت لري. صاحب استطاعت څه مقصد دی؟ علما فرمای د صاحب استطاعت دا مطلب دی چې انسان د آنا او د جانا او الته د استوګنی د اغي د خرچي توان او طاقت هم لري. یعنی دومره پیسې ور سره چې تلایم شي راتلایم شي سلوي خرز الته د هستوګنی توفیق او طاقت او د خرچي وس او توان هم پکې موجودي. او سره چې دای د کور نه څو ورځې مسافر وي، هغه که 10 ورځې که 15 ورځې که 10 او 40 ورځې، چې دای په خپل کور کې بچو ته د خپل د ورځو د سفر مطابق په کور کې خرچا او پیسې پرې خودای شي. دا صاحب استطاعت دی. یعنی زما 40 ورځې بهر دي او زما د کور مثال دومره خرچه ده، هغه ز خپل بچو ته پرې خودای شم، آنا جانا او الته د استوګنی خرچه برداشت کولای شم. یو شرط دا ټول نه دی، دا یو شرط دی د ته صاحب استطاعت یي که یو انسان داسي په د باندې په ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی. دویم نمبر شرط دا دی، یو خو صاحب استطاعت شو. دویم نمبر شرط دا دی چې دغه انسان تبا د لیار امن وي. لیار با څه دشمن بنی، څه خبره بنی، څه خطر بنی، د مال او د جان او د زادرا هیڅ داسې خبره بنی. امن د لارې دام شرط دی. او دریم نمبر چې کوم شرط انسان او مسلمان او مومن د پاره هغه دا دی چې په صحت او په عافیت باندې وي، په صحت باندې بروغي. یعنی داسې بیمار بنی اگر که ځواني او صاحب استطاعتی او پلاره کې امن دی او دا انسان بیمار دی، صحت یې نشتا، دا انسان په صحت باندې برابر نه دی، نو داسې انسان باندې بیا فی الحال حج په هغه باندې نشتا. نو چې کوم انسان مسلمان وي، مومن وي او سړی وي، مذکر وي، هغه به صاحب استطاعتی د لارې امن وي او دغه انسان به په صحت او په عافیت باندې په داسې امتی د محمد مصطفی علیه السلام مبارک باندې په ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی. خو یو خبره یاد ساتئ، او نن سبا دا بعضې آزاد خیال خلک یو اعتراض که په دې باندې چې هغه خو مخکې خبرې وي او مخکې سفر داسې وي او اوس سفر داسې او فلانی. مخکې سفر ډېرې د حیا د عزت او د سړیتوب واله وي او اوس سفر د هغې نه زیاتې بې حیا سفرې دي. اوس وخت کې دا شرط زیات پکار دی چې انسان یې په زنانو باندې لاګو کا. او دا څه د فقهاو خبره نه ده، دا د حضور مبارک د خپل خولې مبارکې خبره ده. دا کومه چې زار ته کومه زنانو دپاره یو شرط اضافي دی. دا زنانه زما دا خبرې واوري، هغه بم صاحب استطاعت بمی، لیار امن بمی، هغې دپاره هم دا شرط دی، په صحت باندې هم برابري چې کوم د سړي دپاره شرایط دي. یو شرط د زنانو دپاره اضافي دی او هغه دا دی چې هغه زنانا چې هغې سره محرم وي. محرم داسې کس، محرم داسې کس ته وایي چې دغې زنانا هغې سره ابد الابد دپاره نکاح نه جایز. لکه پلار ور سره یي، رور ور سره یي، بچای زوی ور سره یي، خاوندی ور سره، تره، ماما، نیکه، خورای، وراره، دا محرم دی. دا یاد ساته د خپل خور خاوند نه چې ما سره خور خاوند دی، یعنی یو خور ده او یو خاوند دی، او دا زنانه وایي چې زم ور سره زم. د خور خاوند خینې دپاره محرم دی، خو محرم مؤبده نه دی، فی الحال دی. فی الحال اوس الله مکه دا خور وفات شي او دا زنانه بغیر د خاوند نه دغه سړي سره دغه زنانه نکاح جایز ده. دې ته ویل کېږي محرم مؤقته. فی الحال دی، خو حج د پاره شرط دی هغه سړی چې همیشه د پاره یا هغه سره نکاح سي حرام وي. نو که داسې کس ورته میلاوېده، دغه ښځه که ځوانه او که بوډۍ، د هغې دپاره دا شرط دی چې محرم به ورسره وي. که محرم ورسره نه و، صاحب استطاعت هم وه، د لارې امن هم و، په صحت باندې هم برابره وه، خو چې محرم ورسره نه دی، حضور مبارک فرمایي دغه زنانه به حج دپاره سفر نه که.
او زارته حدیث وایم او دا حدیث امام بخاری په بخاری کې امام مسلم په مسلم کې متفق علیه حدیث دی او روایت ته د سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اہل بیت علیہم السلام کے اہم فرد اغن روایت تے عبداللہ ابن عباس فرمائی چې حضور مبارک کو فرمایل چې یو سړی د پاره حلال ندی او په حدیث کې چې دا کوم الفاظ دي پاغه باندې لام تاکید داخل دی هرگز حلال ندی هرگز عربی د گرامر د الفاظ خپل معنی سړی د پاره هرگز حلال ندی چې اغا داسې زنانه سره یو ځای شي چې هغه زنانه سره محرم ني حضور مبارک فرمای او خزی د پاره هرگز سفر حلال نه دی حضور مبارک حدیث کې فرمای سفر حلال نه دی چې په هغه سفر کې زنانه سره خپل محرم ني نبی علیہ السلام فرمای بالکل نه حلال عبداللہ ابن عباس فرمای یو صحابي ودرېده اے صاحبانو نن سبا کسان به یې چې زور سره زم خو زما دفتر دی او زما آفیس دی او د زما کار دی او د زما کارخانه ده او د زما تجارت دی او زما بل څوک شته نه او دا به اوس حج نه کوي نه به کوي حج ته کارخانه هم پرېږده ته آفیس هم پرېږده ته دفتر هم پرېږده ته روزګار هم پرېږده هر څه پرېږده او ته ورسره لاړ شه او چې کله ځي ځان سره یې بوځه ته به ورسره ځي هر څه به پرېږدي زمونږ دپاره دین اسلام دپاره او د زمونږ دپاره ټولو نه اهم هر څه وروستو دي دین اسلام زمونږ دپاره هر څه نه مقدم او وړاندې دی چې کله حضور مبارک دا خبره وفرمایله عبدالله ابن عباس فرمایي یو صحابي ودرېده هر شي سوال شوی هر سیز بابت کې صحابو سوال کړی ډایرکټ صحابي ودرېده ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه ښه ده چې تاسو خبره وکړه زما کور والا خو سږ کال د حج اراده کړې او زما خپل ګوره صحابو هم څه عجیبه خلکو ما خپل ځان پلانکی غزا کې لیکلی دی زه خو جهاد ته روان یم یا رسول الله مبارک زما نوم په پلانکی غزا کې لیکل شوی او کور والا ما یا رسول الله حج ته روانه ده نو زه خو خپل کور والا سره حج ته نشم تللی زه خو بیا جهاد او غزا نه پاتې کېږم ته راته ووایه جهاد او غزا اهم دی او که زما او ستا آفس اهم دی زما او ستا فیکټري او کارخانه او روزګار او کاروبار اهم دی چې جهاد نه یو انسان رسول الله مبارک منع کوي نو پته لګي چې د ښځې بغیر د محرم نه حج نه کیږي حضور مبارک سور ته فرمایي ښه ستا کور والا جهاد حج ته روانه ده او تا پلانکی غزوه کې خپل نوم لیکلی حضور مبارک ورته فرمایي هیڅ خبره نه انطلق ډایرکټ لاړ شه فحج مع امرتي غزا پرېږده او خپل کور والا سره حج وکړه نبی علیه السلام تاسو اندازه ولګوئ دا خو جهاز کې داسې کینی او علما تنگ نظر دي او فلان دي لعنت ته استا په دغه سوچ باندې چې ته د امام الانبیاء د څومره پاکه زمانه و د صحابه څومره د حیا او د عزت او د احترام چې خدای پاک فرمای السابقون الاولون چې څومره صحابه دي ټول جنتیان دي الله فرمای خدای پاک ورته اعلان کړی په قرآن کې زما استاد آخرت او د ملجا او د اخرنځي هیڅ پته نه لګي چې زما استاد اخرنځي بس شي چرته بزو او د دوی د جنت ګارنټي رب متعال په قرآن کې ورکړي الله فرمایي وکلا وعد الله الحسنى ما د حضور مبارک هر صحابي سره د جنت د دخول وعده کړی دا چې هر صحابي د حضور مبارک با رب متعال هغه بهتر جنت لزي بیام حضور مبارک ورته فرمایي فانطلق خپل نوم د غزوې نه وران کړه مزه جهاد ته او فحج مع امرتي لاړ شه خپل کور والا سره په سفر کې ور سره محرم نشتا خپل کور والا سره ملګری شه نو دی وجنه په حدیث باندې دا شرط دی چې یا به خاوند سره ځي او یا به پلار او زوی او ماما او کاکا وغیره چې کوم د ښځې دپاره محرمي دا د هغې دپاره شرط دی هغې سره به ځي خو چې دا ټول شرایط کله پوره شي ټول پوره شي نو بیا دا یاد ساته یو چا حج وکړه نو حج بیا ډیر بهتر عمل دی ډیر بهتر عمل دی حدیث ارتوایم امام بخاری حدیث دی ابا هریره رضی الله عنه
هغه نه روایت ته ابا هريره فرمای سئل النبي صلی الله علیه وسلم یو صحابي ودرېده حضور مبارک نه یې پوښتنه وکړه ورته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاعمال افضل یا رسول الله مبارکه مونږ یو چې په دنیا کې به کومه طریقه داسي چې په هغې باندې زه زیاتې پیسې او روپۍ وګټم او صحابو به پوښتنه کړه یا رسول الله کوم داسې عمل دی چې په ثواب کې د ټولو نه زیات بهتري کوم داسې عمل دی حضور مبارک ورته وفرمایل فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ایمان بالله ورسوله اے صحابي الله په ذات او د الله په توحید باندې ایمان د زما د رسالت او په نبوت باندې ایمان ساتل مستقیم په پاتې کېدل زندگی د دین لاندې تیرول دا په ټولو عملونو کې ټولو نه بهتر عمل دی هغه خو بده کې موجودو هغه خو صحابیو قیل ابا هريره فرمای چې بیا نبی علیہ السلام ته ویل شو ثم ماذا یا رسول الله اے دا الله رسول مبارکه بیا د ټولو نه زیات بهتر عمل کوم یو دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل الجهاد فی سبیل الله الله په لار کې جهاد کړل چې حضور مبارک فرمایي مغبرت قدم عبد فی سبیل الله فتمسه النار چا چې د جهاد په میدان کې صرف خپا ګرجمن شوا دومره لاړ چې په خپا باندې ګډ پریوت او بیرته راغی حضور مبارک فرمایي اور د جهنم په حرام دی اور د جهنم لبدا انسان لاړ نشي دا بهتر قیل بیا ورته ویل شو ځکه صحابه ټول عمر جهادونه کړي یا رسول الله دا هم کړای بیا ورته ویل شي ثم ماذا یا رسول الله بیا کوم بهتر دی دینه پس کوم بهتر دی حضور علیہ السلام ورته فرمایل الحج المبرور اے صحابي چا چې حج وکړ او دغه حج یا قبول او مبرور شو مبرور معنا ده مقبول د دریم لمبر د عملونو ټولو نه بهتر عمل دا دی چې انسان په خپل عمر کې داسې حج وکړه چې هغه حج یا رب متعال په خپل دربار کې قبول او منظور کا بس اوس یو خبره یاد ساتئ د حج مبرور څه علامات دي زموږ په تاسو کې هم ډېر حجیان صاحبان ناست دي درې علامات یې ورته زه ښایم او دا مفسرین او علماء بیان کړي دي چې کوم یو انسان حج کړی او دغه درې علامات پکې موجود دي د حج مبرور دی د حج مقبول دی اول نمبر چې د حج لتلایو او په حج کې فلم يرفس ولم يفسق په حج کې یا د حدود او د احکامو نه تجاوز نه وکړي څه ګناه نافرمانی په کوم ورځو کې چې خپل کور والا ورسره د حج په ورځو کې هغه سره شغل هم بستری دغه ټولو خبرو نه د حج په ورځو کې ځان ساتلی جنگ جګړه بحث مباحثه پاغه باندې صبر کړی قبل څوک یې ورسره کوي پاغه باندې صبر کا په حج کې دا شی نه کړی اول نمبر دا نه خبر دویم نمبر د انسان د حج د تلو اراده صرف اور صرف رضای الهی صرف اور صرف خالص او مخلص رضای الهی چې ما خپل رب متعال رضا شي نه دا چې اجي سے براته څوک وایي او پلانکای سے څوک راته وایي او تیر کال زما په خاندان کې زما تربور کړای و چې سکال یې زمو کړما هغه قرآن مخکې شو وغیرہ وغیرہ دا سنا لله فی الله د خدای پاک د رضا لپاره حج کړی دویم نمبر او دریم نمبر علما فرمایي چې دای کله واپس راشي نو حدیث مبارک کې دې څنګه را واپس شو رسول الله فرمایي راجع کیوم ولدته امه دې داسې ګناهونو نه را واپس شو او داسې پاک شو لکه اوس چې خپل مور نه پیدایي په حج واپسۍ کې نو رسول الله فرمایي حدیث کې اوس علما فرمایي دریم نمبر نه خیدا چې کوم ګناهونه یې د حج نه مخکې کړه چې هغې نه خپل ځان وساتي هغه ګناهونه بیا تکرار نکا هغه ګناهونه بیا دوباره په خپل عمل او زندګۍ کې رانه ولي که کوم یو انسان په حج کې د غدرې علامات وی نبی علیہ السلام مبارک حدیث په بنیاد باندې علما فرمایي دغه انسان د حج مبرور او قبول دی اوه
امام نسائی کې بیا حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای چې د حج مبرور بدلا صحابو ته فرمای تاسو ته پته ده په آخرت کې څه شی دی چې چا حج قبول او مبرور وګرځیدا حضور مبارک فرمای د حج قبول او مبرور چې بدلا صرف اور صرف جنت ته بس هغه انسان ته څه ملاوي جنت به ورته ملاوي نو دی وجنه دا تاوان دی او داسې پیسې لګي کچا فرضي حج نه کړای پکار د چې هغه خامخه بل یو خبر ارته پکې ډیره ضروری کومه چې کومه مونږ سره ډیره زیاته په دغه ایامو کې رابطه شي د دې څه حکم دی فلان هغه دا دی چې مونږ سره خلک اکثر رابطه وکا چې رزما دا ویخته دي دا ویخته په دوی باندې د حج نم ډیر ګرانی نو دا ویخته که مکمل حلق ویلکږي حلق مکمل سر شین کول او قصر ویلکږي لګ لګ کمول لګ دا ټول سر یا څلورمه حصہ لګ لګ کمول دا قصر دی یره چې که حلق نکړم او زما دا ویخته دي او سر شین ما چرته نه کړایو یا زما په دې پسې حج پسې واده پروګرام هم دی خامخا انسان داسې راځي هغه لپاره یو حدیث وایي جایز بشک دواړه دی خدا حدیث واوري بیا تاسو فیصله وکړئ چې په حج او په عمره کې حلق پکار دی حلق یعنی سر شین کول پکار دی او کمول پکار دی زما استاد ډیر زور اور اختبینو چې په حج باندې مور بروي او په عمره باندې مور بروي اوس دا حدیث واوري دا حدیث څوک روایت کوي راوی دی عبد الله ابن عمر امام بخاری په بخاری کې امام مسلم په مسلم کې متفق علیه حدیث دی هغه مبارک څه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل د حج یا د عمره په موقع باندې دعا وکړه صحابه فرمای دعا یې څنګه وکړه اللهم ارحم المقصرین محلقین خدای پاکه ترحم وکړي په هغه خلکو باندې چې په حج او په عمره کې څوک سر شینګي سر مکمل کټاکي خدای ته په وی باندې رحم وکړي یو ځل دعا یې وکړه الته صحابم ناس تو قالو صحابو ورته فرمایل والمقصرین یا رسول الله یا رسول الله دا چا چې سر نه شین کړه یو ویخته کټ کړي هغه د فارم دعا وکړه ور صحابه ورته وی دعا اور یاد هم کړه چې دعا رسول الله بیا فرمایل دویم ځل اللهم ارحم المحلقین خدای په سر کټا کوونکو باندې رحم وکړي دوزل شو بیا ورته صحابه فرمای والمقصرین یا رسول الله مبارکه اچھا چې لګ لګ اخته کټ کړي هغه د فارم دعا وکړه عبد الله ابن عمر فرمای بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم ارحم المحلقین خدای په حج او په عمره کې په سر کټا کوونکو باندې رحم وکړي درې ځل دعا نبی علیہ السلام سره د دې چې صحابه اور یاد کړی دا هغه ته دعا کړي چې څلورم ځل ورته وی چې یا رسول الله مقصرین نبی علیہ السلام څلورم ځل او فرمایل اللهم ارحم المقصرین خدای په اختو وړونکو باندې مرحم وکړي څلورم ځل اوس تاسو راته وایي درې ځل رحم د مصطفی علیہ السلام په خپل جولای کې راولي نو دا اختبا کټ کړی او که یو ځل رحم د مصطفی علیہ السلام په جولای کې راولي نو اختبا کم کړی نو دی وجنه جایز دواړه وی دواړه جایز دي چې سړی حج او عمره کا او دا ویخت خپل لګ لګ کم کم په حج او عمره کې څه خبره نه ده څنګه نه راځي خو افضل بهتر مکمل سر ختمول لمون خوایو چې خدای پاک زمونږه قسمت پکې وکړي مونږ په هر ځل باندې په خپل سر باندې خدای ستاره لپاره چاړو وو خدا خلق څنګه خلق دی والله اعلم دی وجنه نبی علیہ السلام دریزل محلقین لپاره دعا کړی دا خپل سر چې هغه کلوي په دې کې او دې کې ډیر سعادت ته دا یو ویخته درنال ته وګرځيږي په هغه ځمکه باندې په دې باندې انسان ته ډیر فضیلت ملاويږي او اخرنۍ خبر ارته کوم وخت پوره دی څه حیران کون خبره ده نبی علیہ السلام مبارک په زمانہ کې با بوډاګانو جهاد نشو کړای جهاد خو ډیر زیات فضیلت دی نبی علیہ السلام فرمای یو ورځ چا پکې چوکیداری وکړه کنه چوکیداری جهاد میدان نه تله اسی چوکیدارو حضور مبارک فرمای دنیا او څه چې په دنیا کې دي دغه یو ورځ د جهاد چوکیداری دنیا ما فیهانه بهتر ده ډیر ثواب دی په جهاد کې ډیر ثواب دی په هغه زمانہ کې به بوډاګانو هغوی به جهاد نشو کړی زنانا د هغوی به جهاد نبی علیہ السلام مبارک به زنانا نه پرې خودي جهاد ته بوډاګان به هم نه پرې خوده او ځوانان بیماران چې کوم به بیمارو ضعیفو هغه به هم نه پرې خوده نو دغه درې قسمه صحابه او صحابیاتو نبی علیہ السلام مبارک لرالو ته فرمای قربان یا رسول الله مبارک په جهاد کې خو ډیر زیات فضیلت ده مونږ خو جهاد فضیلت نه بیا محروم شو
بوډا انسان نشي تلای، ځوان بیمار انسان نشي تلای، زنانه نشي تلای. یا رسول الله مبارک جهاد خو ډیر فضیلت دی. حضور مبارک ورته فرمایي چې تاسو درې قسم خلکو ته داسې عمل خائمه چې رب متعال به تاسو له پاغې باندې د جهاد فی سبیل الله ثواب درکوي. ستاسو خبره ثواب سره راغن، ستاسو ثواب غم الله او داغه رسول کړی دی. او دا حدیث امام نسائی په نسائی کې او امام بخاری په بخاری کې په دواړو کې دا حدیث مبارک شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا دا حدیث فرمایل، سیو فرمایل جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمره. نبی علیہ السلام فرمای جهاد د بوډا سړي، جهاد د ضعیف انسان، جهاد د خزي چې بوډا ضعیف خزي ته په هغه باندې جهاد ثواب ملو شي. حضور مبارک فرمای دوی د پاره جهاد الحج والعمره، دوی د حج کوي، دوی د عمره کوي. رب متعال به د غدری قسم خلق زما په امت کې د حج او د عمره په وجه باندې به جهاد ثواب الله تعالی ورکړي. بس دا حج د دوی جهاد دی، دا عمره د دوی جهاد دی. عائشہ مبارکه څه فرمایي چې زمزنانه وما او چې کله ما دا خبره رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو واوریدا فلا اضع الحج ما بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم. عائشہ مبارکه فرمایي چې کله ما دا خبره حضور مبارک نو واوریدا چې زموږ د پاره حج هغه د جهاد ثواب دی، هغه نه پس ما په ټول عمر باندې په کال باندې نه ما حج پرې خو دی نه ما عمره پرې خو دی. زهر کال حج لتلیم و 58 هجری کې عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارکه وفات شوه ده او حضور مبارک په 11 هجری کې مبارک وفات دی. ډیره مبارکه ژوندۍ و 43 سال ژوندۍ و. دا مبارکه فرمایي چې دا غینه پس چې حضور مبارک دا خبره مواورې ده چې حج دومره بهتر شی دی چې رب متعال فرمایي لګا جهاد چې وکړي دا غینه پس ما په خپل عمر کې بیا حج نه دی پرې خو دی. نو دی وجنه دا ایام دی چا به داخلي کړي دي، الہ العالمین دې تر قبول کا. خالص ګوره یاد ساتي د خدای د رضا لپاره د عمل کوي. التم چې څه کوي نن سبا دا مطاف او د حرمین خلکو په ویډیانو په تصویرو باندې ډېر یا داسې ګډ وډ کړي دي. الکه که زمونځ ته ولاړې مم ویډیو شروع ده او که طواف ته مم ویډیو شروع ده که فلان او فلان په دې شي کې هم که داسې څو کسان دلته ماته ناست دي ډېر احتیاط کوئ په دې شي کې. دا کار او دا معامله مونږ چا سره ده؟ مونږ رب متعال سره ده. وغز مونږ هر ټیم شپې مم ویني او بلکې زمونږ ستاسو زړو پته مرته ده چې دومره تاوان وکړئ او په هغې کې خدای د مکه ستاسو نیت بل طرف باندې دا ډیره نامناسب خبره ده. خدای پاک د ټولو حجیانو حج قبول کا. چا چې قسمت پکې نه شوی رب متعال دې هر کل سره زموږ قسمت پکې وکا. څوک چې تلی خدای پاک دې د هغه ځای آداب احترامات په خپل هغه څلوېښتو ورځو کې نصیب کا او چې څومره عبادات کا رب متعال دې جمله عبادات او بیا چې هغوی امت لپاره څومره دعاګانې کا الله تعالی د هغوی دعاګانې زموږ ستاسو په حق کې قبول کا. موږ او تاسو هم خدای پاک د حج او د عمرو بار بار په خپل عمر کې د ادا کولو توفیق راکا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو کرته ټول محبوب علیہ السلام مبارک باندې درود پاک وای. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عطرته بعدد كل معلوم لك.